په خپل ژوند کې هیڅ کله د 15 قسمه خلکو سره ملګرتیا ونه کړي او ملګرتیا خو ډېره غټه خبره ده چیرته ورسره په لاره کې هم شریک لاړ نشي او دا زه نه وایم دا د امام جعفر صادق رحمه الله پلار امام باقر رحمه الله خپل زوی ته نصیحت کوي چې ای بچی په خپل ژوند کې د 15 قسمه کسانو د ملګرتیا نه ځان وساته او ملګرتیا وې ډېر لري خبره ده چیرته ورسره په لاره باندې هم شریک لاړ نشي نو دا نصیحت مونږ تاسو ته هم ده په خپل ژوند کې دغه 15 قسمه کسانو د ملګرتیا نه ځان وساتئ که ځان مو ساتلو ان شاء الله ډېره ګټه به ترلاسه کړئ او که ځان مو نه ساتلو نو نقصان به ستاسو مقدر وي اول نمبر ورته نصیحت کوي ورته وي چې د فاسق او د فاجر سړي سره ملګرتیا مه کوه ځکه کوم سړی چې د خپل رب خیال نه ساتي د هغه د حکمونو خیال نه ساتي نو ستا به څه خیال وساتي او کوم سړی چې د خپل رب سره وفادار نشو هغه به تا سره څه وفا وکړي نو د فاسق او د فاجر سړي د ملګرتیا نه ځان ساته دویم ورته وي چې د دروغجن سړي د ملګرتیا نه ځان ساته کم سړی چې دروغجن دی او دروغ وي د دغسې سړي د ملګرتیا نه ځان ساته ځکه وایي د دروغجن سړي هیڅ دین او ایمان نه وي مانو او د ده په قول او فعل کې ډېر غټ تضاد وي نو لهذا وایي د دروغجن سړي د ملګرتیا نه ځان ساته او دریم ورته وایي د هغه سړي د ملګرتیا نه ځان ساته چې د هغه معاملات د خپلو خپلوانو سره جوړ نه دي یعنی د ترحمۍ ارتکاب کوونکی دی او که ترحمي کوونکی دی د خپلو رشته دارانو سره نو وایي د دغسې سړي د ملګرتیا نه ځان ساته کوم سړی چې د خپلو خپلوانو سره وفادار نه دی خپلو خپلوانو سره تعلق صحیح نه دي نو وایي تا سره به څه تعلق صحیح شي چې ته یو پردی سړی نو وایي د دغسې سړي د ملګرتیا نه هم ځان ساته او ورته بیا فرمایي چې د بېوقوف او د کمکل سړي د ملګرتیا نه ځان ساته ځکه دا ستا د عزت خیال نشي ساتلی ځکه دی د خبرې کولو او د خبرې اورېدلو وخت نه پیژني ستا د عزت به خیال ونه ساتي او بیا اخر کې ورته وایي چې د بخیل سړي سره ملګرتیا مه کوه د بخیل سړي سره ملګرتیا مه کوه ځکه بخیل سړي ته خپل مال دا ډېر عزیز وي او پیسې یې ډېره خوښوي مال یې ډېر خوښوي نو وایي له ځان نه به خبر هم نه یو د مال په بدله کې به یې تم خرڅ کړی او ستا مال به یې هم حذف کړی نو وایي د بخیل سړي سره ملګرتیا مه کوه بخیل سړی د مال د خاطره ستا ملګرتیا هم قربانولی شي او تا هم قربانولی شي نو دا ډېر قیمتي نصیحتونه دي مونږ او تاسو ژوند د زندګي د ملګري ځان ته جوړ کړي او یارانې دوستانې کو نو باید موږ چې کله هم د یو چا سره ملګرتیا کو دغه 15 خبرو ته وګورو چې دغه 15 خبرې خو په هغې کې موجودې نه دي فاسق فاجر خو نه دی بخیل خو نه دی دروغجن خو نه دی فترحمي کوونکی خو نه دی که چېرته دغه صفات او د دې نه یو صفت هم په هغې کې موجود وي اول خو دعوت ورته ورکړو نصیحت ورته وکړو چې دغه له ځان نه وباسه او د فارسي یو متل دی وایي هر څه برو خو عادت نه برو عادت ډېره په سخته باندې د انسان نه وځي کوشش کوئ د دغسې خلکو د ملګرتیا نه ځان وساتئ د دغسې خلکو د یارانې دوستانې نه ځان وساتئ انشاءالله ډېر څه به ترلاسه کوئ او دا ډېر قیمتي نصیحتونه دي ډېرې قیمتي خبرې دي ځکه د فاسق او د فاجر سړي چې ورته وایي د ملګرتیا نه ځان وساته نو فاسق او فاجر سړی چې کوم سړی د خپل رب خیال نه ساتي د رب د حکمونو خیال نه ساتي نو هغه به ستاسو خیال وساتي او به تا سره څه وفا وکړي هغه به تا سره څه مینه وکړي نو لهذا د دغسې خلکو د ملګرتیا نه ځان وساتئ الله دې د عمل کولو توفیق رانصیب کړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته